په حدیث کې خو راځي ګانو سره زړه چې دی هغه مړ کېږي، ایمان ورسره کمزوري کېږي په ګانو سره. او دغه رنګې دا فلمونو ډرامې نو دی که خو ګډوډ او دیا داسې قسمه ټیک ټاک چلا کې بره بره کې نو پای کې بربند تصویران راځي نو د دوی سره خو بالکل حافظه کمزوري کېږي. نو ته څنګه وې زما چې دغه پیرنټس دا خبره کوم، ته څنګه وې چې زما دا بچي به کامیاب شي او زما دا بچي به پس پوزیشن ولي او یا د اعلی نمبر به راشي. اعلی نمبر د پاره خو بس کول غواړي کنه محسنه کنه، بس مطلب دا چې بسر څه کوو یو کس چې بیمار شي ریانه لکه د ستا سینه خرابه ده نو ته چې ډاکټر لور شي نو طالب دوه قسمه خبر دغه درکې دوه، یو به تاله دوايي درکې او بل به تا ته پاریس خي. نو ته چې دا دوه شیزونو باندې مطلب دا چې پابندي وکړي کنه نو ته به بیا تاله الله صحت کامله عاجله درکې. او کو چېرته په دې دوه کې یو کې بل نه کې مطلب دوايي د ډاکټر درکړي دا غا چې خو سینه دې خرابه د روج غوړې خوري، سینه دې خرابه د غوړو غشیزونه خوري او یا یخ شیزونه ملای او ایسکریم خوري، دا ستا سخت خیال طالب الله یعنی ته به صحت ملو شي ملاویږي د تصحیح. نو دغه رنګي چې تکل سکول ته زی او مدرسې ته دا وړه کم وړه چې دي زی او کم نوجوانان زی نو کو ته غواړې چې زه دې په اعلی نمبر باندې پاس کېږم او زما حافظه دې قوي نو دا هغې سره به ته به محنت هم کې او د محنت سره به ته ځان ته دعاګانې کې او پرهیز به د کومو شیزونو نه کې د سکرین نه به پرهیز کې. بس فلمونو او ډرامونه یعنی په ټي وي وي سي آر د لیپټاپ او کمپیوټر دې نه به ځان ساتي. او مطلب اوس به هغه نوجوانان وي چې زموږ خو ضرورت دی په سکول کې کالج او یونیورسټۍ والا نو بس هغې دې مطلب د ضرورت په دغه باندې استعمالي بلا ضرورت چې موبایل استعمالي. نو یاد ساته چې بلا ضرورت موبایل استعمالي دا کیدی نشي چې تا شیطان چې دی بل طرف ته بونځي ته به پازیټیو استعمال خو چې ضرورت باندې استعمال کې به ضرر بند کېده ځان په خو په سمو کارونو کې مبتلا کوه، مور او پلار سره کېنه، خپل کار کوه، د سکول کار راواله، د مدرسې کار راواله، ته ګوره ته بیا په فضولو کې نه مبتلا کېږي.